يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. محکیات کی اللہ رب العزت د جهاد فی سبیل الله او همدارنګه د الله تعالی په لاره کې هجرت کولو ذکر او بیان کړو او بل دا مقصد د جهاد بیان کړو چې د خلک جهاد کوي د الله تعالی په لاره کې مال جان وخت لګي آیا د دې څه قیمت شته دی او که نشته دی نو ول نشته لکه بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کوي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه. الله تعالی د خلقنا نفسونه خالد دی بدلې کې څه دوی ته بدلې کې بیا جنتونه او نعمتونه ورکوي. او د نن آیات کې یو مسله ذکر کوي هغه مسله چې هغه د ګناه کبیره او نه وي. په ابتدا کې شراب څکل څو نو دا جایز او قرآن کریم کې الله رب العزت شراب باره کې 3 آیتونه نازل کړي دي. یو دې کې دا شول یو سورۃ مائده کې او یو سورۃ النساء کې خو د دې حرمت راغلی په تدریج یعنی درجه په درجه سره. یو دا چې یسألونک عن الخمر والمیسر اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا تپوس کوي د شراب باره کې او جواری باره کې. قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس. دا ابتدا کې اول حکم چې کله شراب او حرمت حکم نه ورغلی. اے پیغمبر د خلکو ته وی دغه جواری او همدارنګه شراب څکل څه دي کنه ټیک دي کې فائدہ شته دي خو فائدې نه ضرر زیات دي او همیشه د پر قانون داري چې عام طور باندې متوسوکسم دنیوي امور کارونه کې یا دینی کارونه کې چې د کوم شی ولا ضرر زیات وي نفع کم وي فائدې کم وي نه کار بیا خلک دنیوي کارونه کې پرېږدي او دینی کې بیا پرېږدل بالکل ضروري دي. لکه هغه یو دا شو ټیک دی شراب څکل اول کې جایز وو خو دا شراب څکلو کې څومره فایده څه دي فایدې نقصان زیات وو. دې کې څه نقصان بیان شوی چې یار نقصان زیات دی نو دې پرېږدل پکار وي. بیا سورۃ مائده کې دا حکم راغلل وی کله تاسو د شراب په نشي حالت کې وو نو بیا لا تقربوا الصلاة اځ کې دی چې کله نشي حالت کې بیا مونږ ته ماجیک مطلب څه نشي کې مونږ ما کوه. بیا ورپسې سخت حکم راغلی دی نه زیات سخت ده چې بالکل به حرمت یې راغلل چې دغه شراب ته رجس ګندګي وتېلی شوي شراب بیا همیشه دپاره حرام شو راځه کې. نو ټیک دی د شراب والا اول کې نفع و فایدې وه خو فایدې نقصان زیات و. نو الله رب العزت اول کې صرف د فایدې نه نقصان زیات بیان کړ. دویم صورت کې یاره چې تاسو په نشي حالت کې عمر ته مانځته کېږو دریم حالت کې مکمل بس حرام بند. او بیا صحابه کرامو د الله تعالی د پیغمبر حکم تابعدار خلک وو چې کله حرمت نازل شو نو دوی سره شراب والا مټونه وغیره کوم څه وو ډک وو نو ټولې مدینې په ګلیو کې بیا واړول. همدارنګه یو بزرګ ذکر کوي وایي ځای کې ما تېرېدنه وشوله د شرابو څښلو حالت پر خلکو باندې نو ما یو کس هغه ځای کې ولیدل چې هغه د شراب څښلي وو په داسې حالت کې چې خپله ګندګي راغوستله یعنې غټ بول یې کړي وو او خپل مخ پرې سولول وو او ویل چې دا ډېر ښه شی دی. نو همدارنګه دا شراب چې کله انسان وڅښي د عقل ختم شي او دې له بیا نور داسې کارونه الټاونه صدېږي چې هغه ډېر نقصان دی کوي. کنځلې کول همدارنګه ګناهونه کول او نور قسمه قسمه سړی په دې سره ګناهونه کې مبتلا شي نو نقصانات یې زیات دي فایده یې نشته دی. او بل دا هم ذکر کوي چې شراب او جواري هر دواړه څه دي دا د ګناه کبیراونه دي ځان ونه ساتل پکار وي. اصل کې جواري ته ویلی شي چې یو سړي ته یو فایده یو مال حاصلېږي بغیر د ضرر او بغیر د تکلیف نه. لکه جواري سړی کوي چې مې شرط ولګوي
نو ټیک دی که بیه شو هڅې وشي که ګډه شو نو بغیر د سکرټونو ملتونو کې د دولت او همدارنګې د پیسو مالک جوړېدلی شي نو دې د وجې دا شی حرام او ناجایز دی نو دې ځای کې دغه مسله د شراب او د جواري ذکر کېږي دې آیات کې یسألونک عن الخمر والمیسر تپوس کوي تانا ای پیغمبره د شرابو او همدارنګې د جواري بارې کې قل فیهما اثم کبیر ویا ای پیغمبره دغو دواړو کې یعنې شراب او جواري کې ګناه ډېره غټه دی یعنې غټ ګناهونه نه دی ومنافع للناس یا فیهما اثم کبیر کبیر یې ذکر کړی دی د وجې نه څه ګناه کبیرهو کې داخل دی خو داسې معنی هم کولی شي چې فیهما اثم کبیر په دې کې ګناهونه زیات دي کبیر په معنی د کثیر سره ومنافع للناس او فایدې هم شته د خلکو دپاره په دې کې خو نقصانات یې زیات دي او فایدې کمې دي خو د هغه ټایم کې هېڅکله حرمت حکم نه وي راغلی واثمهما اکبر من نفعهما ګناه د دوله ډېره لوی دی د فایدې نه ویسألونک ماذا ينفقون تپوس کوي تا نه د دوی څه شی خرڅ کړي دوی قل العفو ویا ای پیغمبره هغه زیاتي د خرڅ نه ضرورت نه زیات کوم وي هغه تاسو خرچه کړي کذلک یبین الله لکم الآیات همدارنګې بیانوي الله تعالی تاسو دپاره آیتونه واضح واضح لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړو